بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. تو به متعلق مخبره شروع کړی دا شیخ ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه په خپل سند سره د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توبه دروازې ذکر و فرمایلو چې توبه دروازه حضرت عمر رضی الله عنه تاسو کو یا رسول الله د دې توبه ولا دروازه څه شایده ارشاد و فرمایلو چې توبه ولا دروازه د مغرب کې ده سدي هغه کوم چوکاټ ته دروازې هغه د سونی ده او هغه باندې موتیون او یاقوت لګیدلې دي او په اردوړو چوکاټو باندې دا اردوړو چوکاټ ماس کې دوره فاصله ده کچیتا یو تیز رفتار ووسه څلوېښتو کولو پر هغه باندې خو تیز ووس وچلی نه غبه څلوېښت کولو مزال ورکې وږي او دا دروازه څه کله مخلوق پیدا شوه ده کولو ده او چې په کومې ورځې باندې المیر سترګه د مغرب طرفه نه راوخیږي نو دې ورځې به د توبې والا دروازه بند کړلی شي او چې کوم بنده توبة النصوح وکړي یعنی توبه په دې دروازې باندې داخليږي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه وکړو چې د مور او پلور په توبه باندې قربان یا رسول الله د توبه النصوح څه شایده ارشاد و فرمایي چې هغه دا د ګناګور د خپل کړه ګناونو باندې خیمون وی او د الله تعالی په برګه کې معذرت کوي او وایي چې الله آینده دې پر بسدا بالکل نه کوم او به څکل المیرس ترګه اور سپوږمۍ دا په دې دروازې باندې غروب شي نو به دینه بعد دروازې ولا دغه توبې ولا دغه دروازې کوم چوکاټي دروازې دا باندې شي او هیڅ نامو نشانی نوي بیا به دی وخت کې دی ایو بنده هم توبه نه قبليږي او نه بده د څه د سینه فویر کوي یعنی د توبې ولا دروازه ووس کې کولو دا څو پیری څه المرسترګه د بل طرف نه ویل ختلی څه کله وروخی چې بس به د توبې ولا دروازه باندې شي او ووس کولو دا اوس سړی نه څوره ګناونه شي موقاده او ته توبه په وبسي او عزم دوګی څنګه د پر بزو ګناونه نه کوم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ده څنګه خپل وفات ته نږدې و فرمایل چې مو د حضور صلی الله علیه وسلم خبره اوریدلی و څنګه تاسو نو اوس پر پټه کړی و چونکی مو اوس اخیری وخت ده نو زه تاسو هغه امانت تاسو ته درس پاره مو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد ورېدل ده چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې بالفرض اټول د فرشتو په شون دي بګونو شي تاسو هیڅ نه هم ګونو نه کیږي نه الله تعالی به یو مخلوق پیدا کی تاسو ګونو کوي هغه نه بګونو کیږي هغه الله تعالی نه مغفرت غوړي او الله تعالی به د خپل غفاریت الله تعالی کوم غفور ده هغه اظهار وکړي اظهار به د څه کوي چې دو ګونو کوي هغه مفي غوړي الله تعالی به تاغه ګونو مف کوي. مولانا منظور نعمانی سے لیکلی دي چې دی حدیث مطلب قطعی طور باندې دانه ده معاذ الله تعالی تعالی ګونو غوړي انسان نه او دیو جن ګونونه پسند کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد په ذری سره دا سړی دا وایي چې حضور سره مخبل خلکو ته قسم دیلی چې تاسو ګونو کوي ځکه که ګونو نه کوي نه به الله تعالی بل مخلوق پیدا کوي چې ګونو کوي نه دا مطلب شو چې تاسو ګونو نه کوي به بل پیدا کوي نه دا تاسو ګونو کوي نه دا ډیره جاهلانه او غلط فهمی ده ځکه چې د پیغمبرانو مقصد صرف دې لپاره چې خلک ګونو نه باج کی او نیک اعمالو ترغیب وی کی. اصل کې د دې حدیث منشا اور مدعا دا غدا الله تعالی د خپل د غفاریت صفت اظهار و فرمایي لکه څنګه الله تعالی خالق دا نه خالق دی پر ضروری ده چې مخلوق په پیدا کوي لکه څنګه الله تعالی رزق ته نه غدي پر ضروری ده چې خپل مخلوق ته رزق ورکړي اندانو من الله کوي صلی الله تعالی هدی د هدایت کوونکو د ضروری ده چې مخلوق ته هدایت وکي او کې صلاحیت استعداد پیدا وکي اندسي لکه څنګه الله تعالی غفور رحیم ده نه غفور به الوی څنګه مخلوق ګناه کوي او مخلوق ان توبه استغفار وبوسي او الله تعالی بخشش کوي. دې مطلب کله دا نه چې الله تعالی انسان پیدا کی هغه باندې ګناه وکي نه بلکې انسان پیدا کړي ځکه د ازلی خبره ده. صلی الله علیه فرمایي چې په دنیا کې به خو اور باد وی خو غازی خې د چوک باد وی او الله تعالی نه مفي غوړي او توبه استغفار وبوسي او الله تعالی به خپل دی غفاریت ظهور کوي او دغه مغفرت وکي. ابو ایوب انصاری زموږ د حدیث تو پر پټ کړه غوا واجن دغه وا
صدا سینې څخه خلک غلط فهمي کې پیدا شي او بس هغه دا وایي چې تاسو حدیث کې راغلي چې تاسو ګناه نه کوي الله په ګناه ګور پیدا کی نه کته ګناه کوي کوا نه دی وجنه دا خبره پټ کړی وا نه دی قطعی طور باندې مطلب نه ده انسان نه خطا غلطي ګناه خو مخ کیږي خدي خطا غلطي ګناه مطلب دا غدا ستو توبه فورا وبوسي او انده پر نه کولو عزم وکي سعید ابن ابي برده رحمت الله علیه خپل پلور نه او غد خپل نیکونه حدیث نقل کوي چې د حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ورځي کې سل پر توبه او استغفار کوم او ایور روایت کې دا راغلي چې اے خلکو تاسو دی الله په مخ کې توبه کوي زکه چې ورځي کې سل پر توبه زکه الله پوتا څکه رسول صلی الله علیه وسلم توبه او استغفار کوي الان کې هغه مخکینی ورسنی اټول ګناونه مفتي نو به د څه خلک چې هغه هیڅ پاتې نه کیږي چې سوره په ګناګور وي نه هغه دی پر هغه توبه او استغفار ډیر زیات لازم ده څنګه توبه او استغفار هر وخت کوي بلکې الله تعالی غوړي دا چې سړی د خپل آینده ژوندۍ کې فسق او فجور دا ختم کی او دین زون وستی حضرت ابن عباس رضی الله عنه دی آیات په باره کې فرمایي آیات د سیاست سړی دا غوړي چې د خپل آینده ژوندۍ کې هم فسق او فجور وکي نو دې آیات په باره کې فرمایي صدا سړی غوړي چې ګونو دینه وشي او توبه کې د سستی کوي او د سستی نن سبو یې سبل سبو ورور دی حالت کې تمر روشي او د توبه ونه بسي نه دی آیات مطلب دا غواړي چې انسان خپل ژوندۍ کې دا غوړي ځکه چې یې سره ور ګیره نه پریدو د سینې چرنه ګونهونه ونی شي د خلک چې ګیره ګونو کوي دا مطلب دا چې ته توبه ته اراده نه وکړي نور پر ګیره نه پریدې ګونهونه کوي د تمر روشي نه الله تعالی آیتونو کې دا فرمایي چې انسان دا غوړي چې آینده ژوندۍ کې فسق او فجور کوي مطلب دا غیا سو ګناه کوي او توبه ور باندې نو بو سیدی مطلب دا غیا سدي یا ګناه پر دوالو ته اراده نشته اندي وخت کې او د مار روشي او ابن عباس زنه فرمایي څه د توبه بل ورځي ته اړول په بل ورځي باندې پر دوال یعنی اغه ټال نه یل شي ورته کې اته د سړي لپاره هلاکت تا ندی وجنا توبه فوري تور باندې بسل پکور دي او فورن الله پوتا استغفار بسل پکور دي عزم کول پکور دي آینده لپاره به ګناه نه کوم او د توبې د پہچان او توبه به څنګه پیژندي او هغه علامت څه ده نو یو پوي سړي دا خبره کړی چې څلور شوند سي چې هغه دی واجب نه توبه پیژندل شي یو دا خپل شبا فضول خبرونه غیبات نه درویغونه توسطي بس ته پوښتنه دا توبه تو قبول شي یا دویم دا چې تو خپل ځل کې چې پر حسد او عداوت نه وي او درېمه خبره ده چې بدکور خلکو نه تو وریه وسی او نن سبا خو بدکور خلک هغه دور عام دي چې هغه کغه محفل ګوري کغه مجلس ګوري کغه فیسبوک ګوري کغه واتس اپ ګوري یا نور د شیون دي سفر هغه نن سبا بالکل دی بدکور ملګری یو قسم دا البته کپانده واتس اپ باندې او پاندغه فیسبوک باندې ته علماو سره نیکو خلکو سره دیندارو خلکو سره په ګروپونو کې ځون شریک کړه لیا خبري لیا شونو کې بالکل نه کوي ونه پریز کوي نو بیا د ته لپاره بدکور ملګری نه ده او سره خبره ده سحر وخت مر په تهره کې وسی او ترشي ګونونو باندې ندمت توبه استغفار او آینده لپاره د نیک عملو لپاره ته ملیا وتړي سبا زب نیک عمل کوم ګونونه بنه کوم نو الله تعالی د مودسو اټولو توبه سره محبت پیدا کی او ګناہوں نفرت پیدا کی او د توبې بسلو د الله په مودسو توفیق روکی الله تعالی د دنیا کې هم د عزت ول ژوندۍ مودسو نصیب کی مار نه بعد همیشه ول ژوندۍ مودسو عزت ول نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.